بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ استاد په زړونو کې د یو بل لپاره محبت پیدا کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د دشمنیانو ساتي. الله پاک دې زموږ استاد ټول حاجتونه دا پوره کړي. څومره چې تکالیف دي څومره چې مشکلات دي الله پاک دې موږ او تاسو د هغې نه بچ او لرې وساتي. نن زه ستاسو خدمت کې حاضر یم یوه نوې وظیفې سره. نن زموږ وظیفه ده د جدای حوالې سره ده. بعضې وخت کې زموږ داسې سیرونه وي چې هغوی له داسې جینکۍ کړي وي چې د هغې نه یې خوښې، یا زموږ خویندې داسې وي چې هغوی چاله ورکړي وي خو د هغوی د هلک بیخي نه یې خوښه. هغوی دا غواړي چې زموږ مینځ کې دې جدایي راشي. یاد ساتئ چې جدایي دا لفظ د ډېر زیات ګران کار دی او ما نه غوښتل چې یاره زه په دې موضوع باندې ویډیو سازه کړم، خو ډېر زیات مجبوره شم ځکه په دې باندې زه ویډیو سازوم. ځکه بعض اوقات یو څیز دا ډېر زیات اهم وي او ډېر زیات لازمي وي او دغه رنګې ژوند دا نه تېرېږي نو خامخا بیا څه کې. یاد ساتئ چې کله موږ لور خور چاله ورکوو نو لږ د هغې نه تپوس کوو. نو چې موږ د هغې نه تپوس وکړو نو مخکې موږ او تاسو ته لار دا ډېره زیاته هواره شي. بیا اسلامي چې کوم اصول دي او کوم رولز دي موږ هغه فالو کړو، د هغې مطابق موږ د لور یا د خور رشته کوو نو انشاءالله العزیز دا به ډېره زیاته ښه خبره وي. نن سبا څوک د غیرت په نوم څوک شرم ګڼي، د لور نه تپوس نه کوي، دغه رنګې نه د خور نه تپوس کوي او بس 40 ته ورکړي چاته به حواله کیسته او ځان ته خلاص کړي. نو یاد ساتئ چې د لور نه د خور نه تپوس کول او دغه رنګې د هغوی دپاره ښکلی مزیدار اغلا ځای لټول دا محترم د مور او پلار ذمهداري ده. که مور او پلار نه وي دا بیا د مشر ورور او دغه رنګې د خور دا بیا ذمهداري ده. که چېرته داسې وي چې یو جینۍ یو هلک ته ورکړې وي، دغه جینۍ دغه هلک نه وي خوښه، یاد ساتئ چې اوس خبره صرف د ناخوښۍ پورې ده. دا چې واده وشي نو خامخا به روزانه کور کې جنګ جګړې وي، روزانه به نه به یو بل سره خبرې کوي، نو هغه مخکې هغه ژوند تېرېدل چې کوم دي هغه محترم ناممکن شي. بعضې وخت کې خاوند داسې وي چې دا سم بدمزاجه وي، په سمه خوله باندې ښې سره خبرې نه کوي، نه له کپړې راوړي، نه د خوراک څخه خیال ساتي. نو داسې بې مذهبه خاوند نجات دپاره هم دا وظیفه کولی شي. او دغه رنګې بعضې وخت کې دا ښځې ډېرې زیات په حکم پیوه باندې وي او سړی مکمل سپوږمۍ ته راوستی وي نو سړی هم دا وظیفه کولی شي. دغه رنګې یو مالک دی د نوکر نه تنګ دی، نوکر کله غلا کوي، کله سستي کوي، کله کار صحیح نه کوي، کله څه کوي کله څه کوي، د هغه لپاره مالک هم دا وظیفه کولی شي. دغه رنګې نوکر د مالک نه تنګ دی، نوکر هم دا وظیفه کولی شي. دغه رنګې په سکول یا کالج کې کوم سټاف دی په دې کې داسې بعضې کس پکې داسې وي چې هغه سستي خوښوي، دغه رنګې کار په ټایم باندې نه کوي، بلکل پرنسپل هم کولی شي. نو دغه رنګې دا وظیفه ډېره زیاته اغلا ده او ډېره زیاته پاورفل ده. کوشش وکړئ چې د نیکو مقاصدو دپاره استعمال کړئ. چې کله یو جینۍ واده شي یا یو هلک یو جینۍ را واده کړي او د یو بلې خوښ نه وي او د هغې نه بعد به جنګ جګړې وي، د هغې نه بعد به دشمنیانې وي، د هغې نه بعد به جنګ جګړې وي، نو د دوو خاندانونو منځ کې محترمو نه اتفاقي راځي. د هغې نه بیا ښه خبرداره چې مخکې نه د رشته ایسته ختمه شي او دغه رنګې واده ته نوبت ته لاړ نه شي. لومبی کوشش کوئ چې څومره صلح وشي. زموږ مطلب صرف دی جوړ نه توړ نه نه وي. کوشش به دا کوئ چې لومبی روغه وشي، که روغه نه کېږي دغه رنګې د منځ کې کوم اختلافات دي دا ختمېږي نه، نو بیا دا عمل وکړئ. یاد ساتئ چې دا عمل د غلط مقصد دپاره چېرته مو نه کوئ، ګینې هلاک به شئ. دغه رنګې دوه کسان داسې دوستان دي او د هغوی دوستۍ باقي نقصان طرف ته ځي، د هغې لپاره هم دا وظیفه کولی شي. دغه رنګې یو مالک دی او دغه رنګې د ورسره نوکر دی، د هغوی د جدایۍ لپاره هم دا عمل کولی شي.
لنډه خبر دا چې څومره د جدایي خبرې دي څومره یو سړی بل سړي نه ځان جدا کوي د هغې دپاره هم کولی شي نو کوشش وکړئ چې وظیفه د نیک کار دپاره محترم دا استعمال کړئ دوه وظیفې دي یوه د کولو ده بله د لیکلو ده انشاءالله العزیز تاسو به تماشه کوئ چې الله پاک به په 2-3 ورځو کې ستاسو درمیان کې جدایي دا به واقع کړي او د هغې نه مخکې د خپل زندګۍ لپاره یو اهم قدم والي یو اهم سټپ دا به تاسو مخکې والي وظیفه داسې ده لومبۍ وظیفه د سورت یاسین یو آیت دی د هغې وظیفه ده د هغې ترتیب دا دی چې موږ به که تاسو خیال کړی یو دا مالګه وي که نه دا مکمل اوړه غوندې وي دا نه یو هغه ګیټ کې غوندې وي هغه ګیټ کې غوندې به راوالي تقریبا 7 دانې به د هغې نه راوالي 100 دانې به راوالي 7 دانې به راوالي او د 7 دانې به ځان سره کېدې هودې د سورت یاسین یو آیت دی وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون نو دا آیت به وپیرې وي دغه یو ګیټ کې به پیدام کړي بیا به وپیرې وي دا بل به دم کړي بیا به وپیرې وي دغه بل به پیدام کړي نو دغه رنګې دا اوبه واڼه به اوبه وپیرې دم کړي او د هغې نه بعد وسېځي تنور ته ور واچوي یا دغه رنګې نغري ته واچوي انشاءالله العزیز په 2-3 ورځو کې به جدایي ته محترم واقع شي بل محترم یو آیت دا د قرآن مجید دی هغه به تاسو لیکئ کوم تعویض دی تاسو ته سکرین باندې شو کوم دقه شانتې به ولیکئ او د هغې نه بعد به د جینۍ نوم ولیکئ بیا به د هغې نه بعد د جینۍ د مور نوم ولیکئ بیا به ولیکئ چې الا بغض وي چا سره چې بغض راولئ نو د هغه نوم به ولیکئ دغه رنګې د هغه د مور نوم به ولیکئ یا دغه رنګې دو دوستان که ته بیلې د هغې دوستي مخکې نه چلیږي یا مخکې چلیږي خو خطرناک موړ پکې راځي نو پلان کې او د مور نوم به ولیکي بیا به ولیکي الا بغض وي پلان کې بیا دغه د مور نوم نو انشاءالله العزیز تاسو تماشه کوئ چې په 2-3 ورځو کې جدایي به دا واقع شي ډیر زیات زبردست عمل دی ډیر زیات پاورفل عمل دی کوشش وکړئ چې د غلط مقصد دپاره استعمال نه کوئ د ښه کارونو دپاره استعمال کوئ الله پاک مو خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته